بابا په خپل لاس باندې ماشاءالله قرآن مجید لیکي. خدا ورته وایي چې د کله د قرآن مجید لیکل په خپل لاس. او د دې نه مخکې ما ورکوټوال لیسې ډېر کتابونه لیکلي دي. او رستۍ کې دا تقریبا د 5 شپږم کال دی چې زما دا یو دغه پیدا شو چې یاره زه قرآن شریف ولیکم. خواهش وشو جي خواهش وشو. الله نو بیا یو مو ولیکو، بیا مې بل ولیکو، بیا بل. دا اوس شکر دی الحمدلله 5م قرآن شریف ته په 15مه سپاره کې جوړېږم لیکم. په 15مه سپاره کې خو نور په مختلفو رنګونو لیکلي او دا ټول توره مارکر دی، بل څه پکې نشته. او ګلکاري پکې موږ بیا رنګارنګ کړله، ګلکاري پکې ګیر چاپې رنګارنګ کړله. اور دې نه مخکې چې کوم قرآن مجیدونه تاسو ولیکل نو هغه اوس څه شو یا څه وکړو؟ څوک هغه خو څه ما چې چاله ورکړي د کتو دپاره چې وایي که څه غلطي ملطي پکې چاته وباسي. او یو خو دغه کړی دی نو کلک کړی دی، دوه جلد نو یو جلد ورته کړو مکمل تیار شوی دی. مکمل هغه خو کېښود تیار شوی دی. دا به انشاءالله خدای پاک په دې 15 شپږ میاشته کې تیار کړي که خیر انشاءالله. خدای پاک رحیم کریم دی که ژوند وکړو که نه انشاءالله. نه بس چې داسې دومره خلکو دعاګانې او که زه دا ووایم چې یاره دنیا کې بس داسې خلک شته ځکه دا دنیا آباد ده که نه که مونږ وګورو صورتحال ورال ډېر زیات ګډوډ روان دی. او د دې دا ټیک خبر ده. بلکې دا چې څلورو قرآن شریفونو دا ثواب زه په دې طریقه باندې تمام پاکستان عوامو ته او ادارو ته د دې ثواب بخمه چې په دې کې خو امن راولي او د دې خلکو د یو بل سره محبت پیدا شي. ځکه چې دا څونه دوری چې پیدا شوې ده راغله په منځ کې چې دا د یو بل سره روري جوړه شي او محبت جوړ شي او امن راشي. خلک به منځونه په قلاره وکړي، حجونه زکاتونه به په آرام باندې ورکړي. او که څوک تهجد لځي نو بېرې به پاسې ځي به. اوس د هر سړي نه د شپې څوک د کوره وتی شي، د بل سره تهجد هر سړي ته په کور کې داسې بې وخته جومات ته سړی نشي تللی که نه. حالات دونه د یرې حالات دي. نو خدای پاک چې دغه څلور قرآن شریفونو ثواب خدای پاک د دې پاکستانو ټولو مسلمانانو ته، ټولو ادارو ته، هر څومره ادارې چې دي هغو ته ما بخل دی، خو په دې شرط چې د خپلې خاورې سره محبت پیدا شي او امن جوړ کړي. بالکل د خپلې خاورې سره محبت پیدا شي. دا زمونږ خاوره ده او زمونږ د قبر ځای دی. صحیح بالکل چې زمونږ په خپل وطن کې په حیا په عزت ښخ شو. او دا زما ډېر غټ سوال دی. په حرم شریف کې هم دا سوال کړی چې خدای زمونږ په پاکستان کې امن راولي او زمونږ د پاکستان ادارې او عوام د یو بل سره غاړه غاړه کړي په سکون او په امن چې محبت پیدا شي. دا به ډېر خوند وکړي او ژوند به په اسانه وځي که نه. نو خدای پاک دغه شان حالات پیدا کړي د دې قرآن پاک د برکته او د اولیاء کرامو په توفیل باندې، د نبیانو د مرسلینو په توفیل باندې خدای پاک زموږ په ملک کې ډېر ښایسته امن راولي. او خدای پاک دا بدامین ختم کړي. څوک چې د دې خاورې نقصان کوي خدای دې ذلیله کړي، بس تباه برباد دي کړي خدای. زه راغلم دا بورډ مې ولیدو نو زه څه حیران هم شوم. او خواتین کې داخله منع یې که اندازه دلته کې زنانه وراتګ بیخي ممنوع دی یا نه راځي. خو دا راته ووایي چې دا ساختونه یا تاسو کوم دغه کوئ دا د کومو بیماریانو یا داسې دا د کینسر لپاره موږ ساختونه ورکوو. اکثر د کینسر ډاکټران هم دلته رالیږي چاته پته لګېدلي که نه. او د چا چې ماشومان نه کېږي او هغه له ساختونه ورکوو. او د چا چې د غیر سولۍ تور زیړی زیړ زیړی دغه ساختونه او د دې دم هم کوو. خدای پاک دردونه مردونه دا ورسره خدای پاک ښه کوي. او تعویذونه مایوزونه لنډ نه صرف او صرف ساختونه او دم. یی تعویذونه ما به څوک نه تعویذونه مایوزونه کار دلته کې د خیر تعویذ پکې نه خو ټول چې څوک راشي یو څوک پرانول کې سمول کوي دغه خو د شریعت نه خلاف کار دی که نه. او بل چې کومه بعضې داسې زنانه چې کینسر وي نو هغه زنانه پرېږدم ځکه چې هغه بغیر دم نه کېږي. نو هغه خو چې څوک ورسره یې که نه نه ورسره یې که نه. نو بس الله آباد ساته. موږ دعاګانې کوو، موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. او د باباجي نمبر به زه په سکرین باندې هم موږ ورکو. نو باباجي چې کمې بیماریانې یادې کړې خصوصا د کینسر که داسې وګورو یا د رسولۍ خبره نو یقینا ډېر زیات سخته او ګرانه ده. الله دې هر مسلمان او انسان وساتي. او بیا هم مجبوري ده او بیماري نو د بابا سره په دغه نمبر باندې به تاسو بیا رابطه کوئ د خیره سره. خو دلته کې دا ده چې زه به بیا خبره بیا هم ظاهره کړم چې زنانه دلته بالکل ممنوعیت دی چې زنانه دلته کې ممنوع دي، زنانه نه راځي.
نور دا ځای به بابا تاسو خپل لږ دغه په خپله ووایئ دا کوم ځای دی چې خصوصي دا ځای د ګلي باغ دی، ګلي باغ ځمکه ده جی خو دې ولي آباد سره شامل دی که نه، نو او د کیډټ کالج سره کیډټ کالج سره جی بالکل. او نو دې سره په کیډټ کالج کې ټول خلک پېژني، او اوس ورسره دا 2 میلیونه د وړو هم مخامخ جوړ شوي دي، او په دې کنټینر هم خلک پېژني، دا کنټینرې پکې پرتې دي که نه، دا روغه نښه ده. نو بس الله آباد ساتي جی. او کتونکو زه به تاسو ته بیا دغه خبره ووایم چې د بابا نمبر به موږ تاسو ته په سکرین باندې دغه وکړو، څوک هم دوی سره رابطه کوي نو میل کم چې مرد حضرات دي نو هغه دوی سره رابطه او دلته کې بیا راتلی شي خپل دغه ساختونه خپل دم او د بابا نه دعا اخیستی شي. تر بل پروګرام پورې خپل ورور کوربه افتخار احمد لور کی اجازت په لوی الله مسپارم د الله په امان. جزاک الله.